اوس پته شته چې په ترکي باندې دومره خطرناکه زلزله ولې راغله د څه له وجې نه چې په زرګونو کورونه تباه شو. تر اوسه پورې ویل کېږي چې 2300 کسان په دغه کې وفات شوي دي او په زرګونو کسان زخمیان دي. دغه ویډیو ګورو تقریبا د نن 3 ورځې مخکې دغه ویډیو شیر شوی د ترکي نه. دغه ویډیو ګورئ، د هغې نه پس یو څو اهمې خبرې تاسو سره شریکوم. دغه ویډیو ګورئ. او ګور دا زما دلته ارونه راغلي دوی کباړ ټولۍ کباړ زه خپل هم کباړ ټولم دوی هم کباړ ټولۍ دا په ډسبینو کې پراته دی. ته وګوره دا غورځئ دا په ډسبینو کې پراته زما د ورور راوړل دلته دا وګوره دا ټول دی خو ومونی سوه دی دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هر ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي په دې زموږ او ستاسو ایمان دی زموږ او ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي هغه ویل دا مفتیقات ته ویل جومات ته چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ دا دلته نشته وایي دا سپایر شوي دي. زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو دا سپایر نه دی ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د وروڼو غونډکړې دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه د دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشو د دې نو تاسو ویډیو تاسو ما کړي لاندې پراته دي هره ورځ دومره موږ غونډو هره ورځ دومره موږ غونډو. هلته چې کوم مالک دی هغه ته ما ویل دا قرآن مجیدونه دې څنګه چلو کوو دا په کاټن کې واچي فابریکې ته به لاړ شي دا به موږ خرڅ کړو کارخانې ته به لاړ شي او دا به خرڅ کړو دا مقبره ده مخامخ دی کې دا ورته دې ته موږ کند وباسو د پولیسو ته مویل هغه ویل چې دلته مخه خوي په دې باندې پولیس ولاړ یا به د شپې ماښام به وړو د شپې ماښام به دا وړو او دا به موږ دلته او دلته به موږ جنګ کوو کو هغه حکومت یې خوار سو کې موږ پې کوو یا به موږ مړه کړي یا به هغه مړه کړو یا به هغه مرداران کړو یا به موږ شهیدان کړي. او دا قرآن مجیدونه په دې باندې چې ما ورته ونه جنګېږو نور په پسته جنګېږو په ځمکه به جنګېږو په پیسه به جنګېږو هغه باندې هم جنګېږو دا د آخرت ګټه ده زموږ مجیدونه ستاسو د وړاندې دا د مخامخ تاسو ته دا کوم چې شاپر کې پراته دي دا ټول قرآن مجیدونه او دا چې په پاکستان کې کوم وزیر اعلی دی کوم کم باچا دی هغه ته دا ترکیه ته اراده وکړي چې مثال دا دغه کې د دې څه لار روباسي چې دا دلته نه غورځي دا څنګه مسلمانان دي. نن سبا زمونږ د مسلمانانو سره د قرآن مجید قدر نشته دی موږ د هغې قدر نه کوو. دغه تاسو وینئ چې په ډسبین کې په ترکي کې دغه قرآن مجیدونه غورځولی کېږي ځکه چې دغه ضعیف شوي دي. پکار ده چې دا د دې چې کومه اسلامي طریقه ده په اسلامي طریقې باندې دغه دفن شي خو دغه شان نه کېږي. دغه په ترکي کې ډسبینونو ته دغه خلک ورړدی چې یو ډېر لوی ظلم دی یو لویه ګناه ده. زه یم چې د دې نه به غټه ګناه هغه نشي کېدلی چې موږ قرآن مجید هغه په ډسبین کې اچوو. په دې زلزله کې زموږ دپاره یوه اشاره ده چې موږ هم په خپلو عملونو باندې ویرېږو موږ هم په خپلو عملونو باندې سوچ وکړو چې موږ نن سبا څه کوو. په پاکستان کې نن سبا څه حالات روان دي څومره فحاشي روانه ده. د یو څو پیسو لپاره خلک دروغ وایي د یو څو پیسو لپاره هغه فحاشي خوري یو څو پیسو لپاره بېحیایي خورېږي بېحیایي روانه ده. نو هر چا له پکار دي چې په خپل عمل باندې سوچ وکړي چې زه په کوم سایډ باندې روان یم. که چېرې دغه شان موږ روان یو موږ د خپل عملونه صحیح نه کړل نو نږدې ده چې خدای مکه دغه شان زلزله په موږ هم راشي. پکار ده چې موږ هر یو کس په خپل عملونو باندې سوچ وکړو چې موږ نن سبا څه کوو. آیا موږ د نیکۍ کار ډېر کوو که موږ د بدۍ کار ډېر کوو. الله تعالی دې په موږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم و کرم وکړي او موږ دې الله تعالی د تباهۍ نه د افتونو نه د عذابونو نه وساتي. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو د لوی الله په امان.